السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو کتونکو زه نن ستاسو سره ډېرې زیاته زبردسته ښکلې او بهترینه ویډیو شیر کول غواړم. هغه ورونه خویندې چې د کم د ودونه نه دي شوي او د ودونو ارزو لري، تمنا لري، خواهش لري. ډېر ورونه خویندې غیر شادي شده چې کم داسې ورونه دي یا داسې خویندې دي چې د هغوی ودونه نه دي شوي او پریشانه دي، ورونه دي هغوی پریشانه دي چې زمونږ ودونه وشي، زمونږ چې دی کورونه آباد شي. دغه رنګې ډېرې خویندې هغوی داسې چې کورونو کې ناستې او د هغوی دا تمنا وي، دا خواهش چې یاره موږ پسې څوک بهترینې رشتې راشي او زمونږ رشتې وشي، کورونه هم آباد شي. نو د هغوی دپاره په دې ویډیو کې یو بهترینه چې دی هغه وظیفې شیر کوم. نو انشاءالله د الله نه زموږ امید دی که په دغه عمل دغه وظیفه باندې موږ عمل وکړو، دم شروع کړله، نو انشاءالله د الله نه زموږ قوي امید دی چې د دغه ورونو خویندو به ډېرې زر چې دی خدای رشتې چې دی هغو کې کورونه به آباد کړي. خو د دغه نه مخکې د ټولو اوریدونکو کتونکو خدمت کې عاجزانه درخواست دی چې ډېر مسلمانان ورونه خویندې هغوی غیر شادي شدي او تمنا لري، ارزو لري او پریشانۍ، نو د هغوی د هغه ارمان پوره کولو دپاره دا ویډیو چې ده هغه ډېرې زیاته چې دی هغه شیر کوي چې کوم دغه ورونه خویندې چې هغوی غیر شادي شدي دي هغوی ته دا پیغام ورسي او دغه عمل ته هغوی ته چې دی ورسي او په دې باندې عمل وکړي، نو دا به د هغوی دپاره د خوشحالو سبب او ذریعه وګرځي. او دویم دا چې کوم مسلمانان ورونه هغوی دا چې دی عمل شروع کی او الله تعالی کورونه آباد کی، الله رشتي وکي، نو ما به په خپل دعاګانو کې یاد ساتي او دومره د چې کمنټس کوي او بیا د دې باره کې که داسې د چا نور څه مسله یا نه پوهېږي نو کمنټس کولی شي، په هغې کې به جواب تاسو ته میلاویږي. او دا چینل د سره سبسکرایب کې او دا ویډیو شیر کې. انشاءالله په دې موضوع باندې به نورې ویډیوګانې هم چې دی هغه شي نورې وظایف هم دي، اوس دلته مختصر چې دی هغه وظیفه شیر کول غواړم چې کم ورونه او خویندې چې غیر شادي شده دي او هغوی دا لري چې زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کورونه چې دی آباد شي، موږ رشتې وشي، نو هغوی دپاره دا چې یو د اشراقو ټیم کې به 2 رکعته نفل وکړي. ټیک شوه، د اشراقو ټیم کې به 2 رکعته نفل وکړي. د نفلو نه وروستو سلام ګرځېدو نه وروستو عام نفل به وکړي، خو نیت کې به صرف دا راولي چې د رشتې په نیت باندې د رشتې په نیت باندې به نفل چې دی وکړي. نور عام مونځ دی څه مسله پکې نشته دی. د سلام ګرځېدو نه پس به 11 ځله درود شریف وایي، هر یو درود شریف ویلی شي، خو دا درود ابراهیمي وکړي چې مونځ کې ویلی کېږي، دا بهتر دی. او بیا به د هغې نه وروستو 1000 پیرې یا لطیفو 1000 پیرې یا لطیفو ووایي او بیا د هغې نه وروستو به بیا چې دی نو 11 پیرې درود شریف وایي او بیا به ځان له چې دی د الله نه سوال چې دی وکړي. نو انشاءالله د الله نه زمونږ امید دی چې دغه کم مسلمانان ورونه خویندې دې باندې عمل وکړي، الله تعالی به د هغوی رشتې چې دی ډېرې زر وکړي، کورونه به الله تعالی آباد کړي. او دویمه چې دی وظیفه ده چې کم مسلمانان ورونه دغه ارزو او تمنا لري، نو هغوی دې د هر فرض مانځه نه پس یا جلیسو اللهم یسر لی جلیسا صالحا، اللهم یسر لی جلیسا صالحا، دا چې دی 2 پیرې وایي په ورد کې د ساتي. انشاءالله الله تعالی به د زړونو ارمانونه چې دی پوره کړي او ښکلې او بهترینې رشتې به ورته الله تعالی چې دی میلاو کړي. خوږو اورېدونکو کتونکو دا ویډیو به انشاءالله امید ساتو ستاسو خوښه شوي او دا ویډیو چې دی هغه د سره ډېرې زیاته شیر کړي چې کوم مسلمانانو خویندو چې دی ودونه نه دي شوي، کورونه نه دي آباد شوي، هغوی ته چې دی دا پیغام ورسي، په دې باندې عمل وکړي، دا به د هغوی دپاره د خوشحالو سبب وګرځي که موږ به دعاګانو کې یاد ساتي او کوم ورونه خویندې په دې باندې عمل وکړي نو او کورونه الله تعالی آباد کړي. نو ما به دعا کې یاد ساتي او دا چینل چې دی سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره چې دی شیر کړئ او کمنټ چې دی که د چا دې باره کې بیا څه مسلې تپوس کولو یا د نه پوهېدل یا د بله مسلې تپوس کولو نو کمنټ چې دی هغه کولی شي.